دا خبره بیان شوې وه څه که نجاست غلیظه د درهم برابره یې دي ناکامه وي د دې سره بیا مو مزا کې مونځ کېږي که دې نه زیاتي بیا نه کېږي مخته خبره خیر مخففې وله و ان کانت مخففه که بیا د نجاست مخفف وي لږ هلک وي مخففه تخفیف نه راوتلی که نه نو دا کم شان دي لکه کبول ما یوکل لحمو لکه د اخشي متیازې څخه غوښه خوړلی شي حلال جانور چې کم دي اجازت الصلات موهو دغو متیازو وغیره شیانو سره به هغه ټیمه پورې لمونځ کېږي حتی یبلغ ربع الثواب د کپړې څلورمې حصې ته چې نه وي رسېدلي که ورسېږي بیا نه کېږي په نجاست غلیظه کې مو کاترې درهم خستې و که نه او دې کې مونږ دومره مقدار واخیستو د دې دپاره چې دواړو کې تمیز راشي يروى ذلك عن ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب نه روایت تخلي ان التقدير فيه بالكثير الفاحش د نجاست خفيفه کې کم مقدار دی تقدیر دی کنه دا په کثیر فاحش سره مونږ اخلو کثیر فاحش منه ډیر شي شای ډیر شي به ته نه مفکی کنه والربع ملحق بالكل في بعض الاحکام او ځنه د سی احکام دي کنه کې د سلورم حصہ د ټولي غون شمرل شي دا په ټولي سره ملحق ای سیده د کثیر فاحش په شان د شمرل شي لکه د سی ځنه احکام شته سلورم حصہ پکې د ټول شمرلی شي ځکه دلته کې به مونږ وایو که دا د شي څلورمې حصې پورې ورسیږي بیا خو ټیک ته مونځ سره نه کېږي که دې نه کم وي که نه بیا سره مونځ کولی شي لکه سر مسح کې مونږ څلورمه حصه د سره اخیستې ده که نه همداسې د عورت پر منډېدلې کې مونږ څلورمه حصه چې رامنډه شي هغه ځای وله نو بیا مونځ نه کېږي دا شی ته دلته کې مسله ده وعنه ربع ادنى ثوب تجوز فيه الصلاه كالميزر او د امام صاحب نو دا روایت هم راغلی دی چې کمې ادنا درجې ولا کپړې کې مونځ کېږي لکه کپړه خدای مکمله چې ته ښه لباس راوالی ښه زینت اختیار کې منځه دپاره که نه او بله دی چې ادنا درجې ولا کپړې چې سره مونځ سره جایز وي لکه ایزار میزار شولو پاجامه د سره میزر وتیل شي که نه که دومره کپړې کې څلورمې حصې ته ورسېږي نو بیا دې ورسره مونځ نه کېږي وقیل چې نه دا مقصد نه چې ټولې کپړې کې ته څلورمې حصې شمرل شروع کړي یا په پرتوګه کې نه ربع الموضع الذي اصابه چې دا کم ځای ته پلیتي رسېدلې د په دې کې څلورمې حصې ته وګورو لکه لمن د په دې کې څلور حصې جوړه لکه کذیل لکه لمن شوه والدخریس یا ته خرق شولو مثال په دې کې څه کې دریمې حصې ته وګوري صحیح شوه که نه دریمه حصه وي یا همدا شی ته د پاسه لستوڼي مستوڼي شولو یا څه شو مخته وعن ابي يوسف رحمه الله امام یوسف صاحب ویلی دی چې شبر فی شبر الوشت په الوشت که شي که نه نو بیا به چې شي دې سره به مونځ نه جایز کېږي شبر فی شبر من څه معنا یوه طرف نه شبر کې یعنې اوږدوالي کې بل طرف نه شبر کې یوه الوشت کې په پلنوالي کې خامخ کې چې دغه پلیتیانو ته تاسو مخففه ووي دا ولې وایي چې وانما کان مخففا دا مکول اللحم جانور ولا تشي متزي دا پلیتی مخففه ده د بدی وجه نبی حنیفه او ابي يوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه د امام یوسف صاحب په نسبت دی لما کان الاختلاف په نجاسته چې دی ولا کم زید په دې کې د علماء اختلاف دي صحیح شو ځکه د شته خبره شي ده د وایي چې او لتعارض النصين على اختلاف الاصلين چې په دې کې د نصین اختلاف دي صحیح ده کنه یو حدیث کې راغلی دي چې تاسو د متیازو نه ځان ساتئ بل حدیث کې راغلی اورانیین ولا چې متیازو څخه حکم پکې شوی دی نه تعارض په نسو کې راولو کنه د اصلین اختلاف واجب نه صحیح ده خامخته خبره خی دا خو ته مخففه مغلظه خو د اوس عامي خبرې خی در شوله بلی بلی خبرې خی وین اصواب الثوب که کپړې ته ورسیږي من الروسی پچی مچی دا توشه کې بیان د اختلاف خی او من اخطاء البقر یا د غوا ولا چې کوم غشی دي اکثر من قدر الدرهم د درهم نه زیات وي لم تجوز الصلاه فيه عند ابي حنیفه رحمه الله امام سیوی چې دي کې مونځ نه کیږي ولی لان النص الوارد في نجاسته د غشن نجاست کې دا نص وارد وه مروي انه عليه السلام رمى بالروثه پیغمبر علیه السلام د پچه غورځولي او وقال او تویل شي هذا رجس او رجس صدا نجس شي دي تاسو ته معلومه د عبد الله سیب تی وی کنه چې عبد الله لار شمه د پر درې تیګي مګي راوړه کنه چې زو سره بیا د سوکما عبد الله سیب له دوا کانی رخیستی یو ته پچه راوصله پیغمبر سمو غورځل چې دا خو نجس شي دي نه د دې حدیث چې لم يعارضه غیره بل حدیث د دې معارضی نشته دی خلاف نشته او به هاذ یثبت التغلیظ دي سره خو تغلیظ ثابتېږي عنده د امام صاحب په نظر
والتخفیف بیا ته تخفیف پکې راغلی دی بالتعارض د تعارض دی وجه نه د صورتن ځکه د شی ته تخفیف پکې شته. وقال صاحبین حضرت چې یجزیه په دغه کپړې کې مونځ کېږي حتی یفحش څه کله ډېره شي که نه د پلیتي ګندګي د غوښۍ مشۍ بیا نه کېږي. ولې هغوی چې ولې پکې کېږي لأن للاجتهاد فیه مساغا چې په دغه مسالې کې اجتهاد دپاره ګنجایش شته، یعنې په دې مسلې کې څه کېږي ګنجایش پکې کېږي که نه. هغه دې وجې نه امام مالک صاحب ویلي چې د پچې مچې غوښۍ پاک دي. ابن ابي ليلى ویلي چې د سرقین څه دي دا څه شی نشي شمارلی ډېرې او که لږې دي سره څوک نه پلیدېږي. نو دا علماو پکې اختلاف کړی اجتهاد دی پکې ځکه اجازت شته نه دي سره پوره پرې مونځ کېږي څو پرې فاحش نه وي. وبهذا یثبت التخفیف او د اجتهاد و اختلاف دی وجې نه خو بیا څه کېږي په مسله کې تخفیف اسانتیا پیدا کېږي عندهما طرفینو د صاحبینو په نس. او بله خبره د تخفیف ولا پکې دا ده چې ولأن فيه ضرورتا په دې خبره کې ضرورت هم شته دینه سړی نشي بچ کېدلی د پچو غوښیو نه لامتلاء الطرق بهادي سره رستې لارې مارې ډکې وي که نه چلو کې ډېرو نه ځان بچ کول خو اسان دي خو د لږو نه نشي بچ کولی. وایي هي مؤثرة فی التخفیف پس د شی ته چې ضرورت وي که نه نو د ضرورت هم په تخفیف کې اثر کوي یعنی تخفیف راولي. بخلاف بول الحمار په خلاف د خر متیازي دا څوک نشي کولی چې داسې وي چې دې کې د تخفیف شي. ولې لأن الارض تنشفه چې ځمکه دا متیازي څه کوي وچوي د خره ولا متیازي څه دي ځان ته جذب کوي که نو د پچې مچې خو نه جذب کېږي چې نه ننوځي غوښی مشی. قلنا مونږ ته چې ضرورت په النعال تاسو د ضرورت خبره وکړه ضرورت مونږ ته چې زیات نه زیات په کړای چپلو کې وي وقد اثرت فی التخفیف مرة او یو ځل خو دې ضرورت تخفیف کړی دی که نه تا ته چې که داسې مسله وه که نه چې د پچې مچې در باندې لګېدلې وي کړی باندې اوسل او په ځمکه پاکېږي وینځل پکې نه دی ضروري تخفیف دله پیدا شوی دی ډبل تخفیفونه نه کېږي. حتی تطهر بالمسح چې په ځمکې سره سولولې به نه پاکېږي فتکفي مؤنتها لہذا دا تخفیف څه دی دا یو ځل که پکېږي د نورې ذمېدارۍ نه سي ده فتکفي دغه ضرورت چې دی که نه نو دا که پکېږي مؤنتها د دې ذمېدارۍ نه یو ذمېداري به ساده شوه که نه چې که یو سړی دغه پلیتۍ په ځمکه اوسولې په کیړۍ میړۍ یا څه شي باندې لګېدلې یا تورې باندې یا شیشې باندې په سولولې سره پاکېږي وینځل پکې نه دي ضروري. خامخ ته خبره یې ښایي چې ولا فرق بین ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم په دې خبره کې فرق نشته چې د کم جانورو له غوښۍ پچې دي دي غوښه خوړلی شي او که نه شي خوړل دا پلید دي. وظفر رحمه الله فرق بینهما امام ظفر صاحب پکې فرق کړی دی چې کم ماکول شي د هغه ولا متیزي خفیفې دي. فوافق ابا حنیفه په غیر ماکول اللحم امام ظفر صاحب امام ابو حنیفه سره موافقت په دې کې کړی چې غیر ماکول اللحم خو چې کومې متیزي غوښۍ دي وغیره د څه دي دا نجس دي او ناپاکې دي ډېرې غلیظ دي. ووافقهما فی الماکول که د کم شي له غوښو خوړل شي هغه له متیازي خفیفه دي که نه د صاحبینو په نسبت هغو سره په دې خبره کې موافقت کړی دی. وعن محمد امام محمد صاحب دا روایت هم راغلی دی انه لما دخل الری چې کله د ری علاقې ته لاړ دی یوه علاقه ده که نه دېس ته لاړ ور البلوه خلک یې وکتو چې دا خو په لږ دغه مسالې کې اخته دي ځکه چې د غواګانې خلک ساتي وزې مزې ګډې ساتي نه دا خو پچې مچې غوښۍ کې شیان کې اخره ساتي خلک آسان ساتي نه د دې ولا متیازي وغیره پچې په د لارو کې وکتلې خصوصا د برانه ټیم کې خو بیا دا چې کړي مکړي جوړېږي که نه دا په جامو باندې په کړی وغیره بدن باندې لګېږي نو بیا وروسته فتوا ورکړه فتوا یې ورکړه چې ان الکثیر الفاحش لا یمنع ایضا که ډېرې چې کړي مکړي لګېدلی کې غوښۍ مکس شوي که نه دې سره هم مونځ نه منع کېږي مونځ کولی شي ورسره. وقاسو علیها طین بخاره په دغې مسالې باندې حضرات علماو د بخاري علاقې وله چې کومه خاوره ده که نه مشایخ خو دا هم قیاس کړې ده ځکه چې هلته کې هم ډېرې پچې مچې پرتې که نه د خاورې سره میلاو شي چې خړینې شي. وعند ذلك رجوعه فی الخف یروه او د شی ته مسالې کې د امام صاحب ولا رجوع نقل کولی شي که نه په موزي ولا مسلې کې څه کړي دي هغه رجوع کړي ده. یعنې مشهور ریت همدا دی که نه چې که یو سړی په ځمکې باندې د موزه اوسولی که نه نو هغه به څه کېږي پاکېږي به یعنې که ډېره نجاست په لګېدله هم وي که نه بیا به هم پاکېږي په سولوالي سره. مخته خبره ښایي وایي نصابو بول الفرس که بیا دغې کیړی میړی جامو ته ورسېږي د آس وله میتیازي
لم یفسده ورې دته نه خچینې نه فسدوي نه یې ګنده کوي حتی یفحش څو پورې ډېرې شوي نه وي. عند ابي حنیفة و ابي یوسف رحمهم الله دا د شیخینو مذهب دی. وعند محمد رحم الله لا تمنعو د دې ولا چې که نجاست ولګېږي دا مونځ نه منع کوي نه منع کوي. و ان فحش اگر چې ډېرې هغه وجه ده لأن بول ما یوکل لحمه طاهر عنده چې د کم شي څه د غوښه خوړلی شي دي ولا متیازې څه دي امام خاص په نس طاهر دي مخفف دي. لأن بول ما یوکل لحمه طاهر عنده مخفف النجاسه مخفف النجاسة عند ابي یوسف رحم الله. امام یوسف صاحب دین نجاست کی خفیفه تر رسی الکوال رسی یعنی ډیر درون نجاست نه دی الک تسپک حکم لري. مخفف نجاسته عند ابي یوسف رحم الله ولحمه موکول عندهم وغوخه خړل شي د صاحبینو په نسبت. و اما عند ابي حنیفه رحمه الله فالتخفيف لتعارض الاثار هغه چې د څه خبره پکې نشه چې د غوخه خړل شي نجاست خفیفه ده اصل کې چې د تخفیف پکې راغلی د دې وجنه چې په دې مسلې کې د حدیثونو تعارض راغلی دی. یو ځکه دي چې استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه او بل ځکه اورنیین ولا قصه ده چې اشرب من ابوالها والبانها خدا دی اصل متیزی تو خود لمختص خبره خی وین اصوابه خرما لا یوکل لحمه کبه کپړی ته دی هغه شی ولا متیزی اولګي دی ګندګي بیټ ولګېدو چې هغه شي غوښه نه شي خوړلی لکه مرغیانو کې ځنه مرغۍ مردارې دي من الطیوري او مرغۍ ولا اکثر من قدر درهم د درهم نه زیات درته ولګېږي که نه نه هغه ټیم کې به څه کوې مونځ سره کېږي که نه کېدی چې اجزأت الصلاة فیه عند ابي حنیفة و ابي یوسف رحمهم الله شیخینو په نسب باندې مونځ کېږي. وقال محمد امام محمد سوي چې لا يجوز مونځ سره نه کېږي. فقط قیل علماء ویلي چې ان الاختلاف فی النجاسة د دې مسالې کې نجاست کې اختلاف دی د نور شیانو کې اختلاف نشته. وقد قیل چې نه فی المقدار کې اختلاف دی وهو لسخ هم د صحیح خبره ده. هو یقول امام محمد سوي چې ان التخفیف للضرورت په دغه مسلې کې د تخفیف ضرورت دی پاره وکنه ولا ضرورت او د مرغیان ولکم نجاست سړی ته ولګي دي که ضرورت نشته کنه لعدم المخالطه ځکه دوسره هم ګډ وډ نه کیږي مرغیان مسره نه دل د کور کې وسی نل تکینی رکنی خو پاس هوا ولا شی دی زیره زی پلا يخفف لهذا دی ولا نجاست کې تخفیف نشي پیدا کولی. ولا هما شیخین فرمای چې نه انها تغرق من الهواء چې د مرغیان د اوانه متیزی رکی به در اساسی سړی بنی رغورځي کنه نه اوانه متیزی کوي رغورځي والتحامي عنه متعذر دینه بچ کېدل ګران دی لوخ مخ کې غورځي. فتحققت الضروره لهذا ضرورت پکې جواز شول محقق شو نو ځکه مونږ وایو چې دې کې دا خبره شته چې قدر درهم نه زیاتې بیا مونځ کېږي. خو که بیا شي چې لوښو ته راوغورځي بیا څه مسله ده. ولو وقع فی الاناء که د دې ولا متیازې لوښي ته وغورځي قیله چې چې یفسده دا شی خرابوي یفسده وقیله چې لا یفسده نه فسدی لتعذر صون الاواني عنه چې د دونه لوښو بچ کول ګران دي لوښي ته نه نشي بچ کولی.